بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین دا سره یاسر خان دی او موجود یم په مدرسه فیض القرآن کې د ستر علم دین شیخ الحدیث مولانا فخر الاسلام صاحب سره. یقینا خواهش مو او زموږ د 400 دپاره فخر دی. مولانا صاحب چې کوم دی د ورځې درس هم ورکوي او ما سره چې څومره ډیټیل دی د هغوی د وړاندې ځکه شریکومه چې د دوی اتوار پر ورځ چې کومه ده دلته کې دستاربندي هم ده. غرمې پورې ناست دي، غرمې نه پس چې کوم دی بیا مازدیګر مانځه له راپاسي او دغه د خوب ټیم وي او ټوله شپه چې کوم دی د امت ته ښه مازدیګر کې بیا د خواجاګانو ختم وي او ټوله شپه د امت دپاره او د دې ملک دپاره دعا کوي. ښه او د ماښام نه پس چې کوم دی بیا ترجمه وي. خبرې اترې به ورسره کوو. یقینا دا ماته اعزاز دی چې نن زه د هغوی سره مرکه کوم. د تیرو 18 کالو راسې مدرسه فیض القرآن چې کومه ده آباده ده، اوس هم پکې کار روان دی. څوک راځي نو د دروازو ضرورت پکې شته دی او دا د اتمانځو ته چې څنګه راننوځي نو غټ بونار چې کوم دی دا مخامخ ښکاري. مولانا صاحب ډېره زیاته مننه کوم. مصروفیات هم څه وي جي ډېر خلک وایي چې ملاقات ورسره وکړو کینو نو مازدیګر کې بس ملاوې کوم، ختم چې وکړو د هغې نه وروسته چې څوک مېلمانه وي هغوی سره ملاوې کوم او نور مې چې تاسې څوک ناڅاپه راشي هغوی سره باقاعده ملاوې کوم. ښه جي. او د ورځې جي څه مصروفیات دي؟ او د ورځې خو بس ټول ورځ بس درس دی او غرمې پورې خو که نه ماسپښینه پورې درس دی. بیا ماسپښین لمونځ وکړو، بیا که څوک راغلي ډوډۍ موږ سره وخوري او بیا چې کوم دی مازدیګر نه ټول خلک مازدیګر له راځي. دلته لنګر هم روان وي او لنګر باقاعده موږ طالبان له خپل کور کې ډوډۍ پخوو او ورکوو. څومره طالب علمان دي سره؟ ډېر زیات دي او بس ډېر بل ورځ به وي نکاح دی. مدرسې نه مخکې جي لکه تاسو جي کوم ځای نه علم حاصل کړی دی او بیا هم کومو مدرسو کې او په تاریخ کې لیکي چې کله د مدرسې سټارټ کېده نو د ټولو نه زیاته تنخوا ستاسو ونه چې څومره؟ دا زه په 400 کې استاد وم، دارالعلوم اسلامیه کې. ښه جي. هلته کې استاد وم، منطقې فلسفې دا به مان بلولې. د عبدالله شاه مرید صاحب چې دی مبارک دی زما د 8 کالو د 7 کالو شاګرد دی. د 7 کالو شاګرد دی او بیا په دغه مدرسه کې جي ستاسو تنخوا زیاته وه بیا اوسې مفتي صاحب په ټولو زما زیاته وه، هغوی ماله زیاته راکوله او د هغې نه پس جي بیا خپله دا مدرسه قایمه شوه او بیا راته خپل پیر صاحب ووایي چې ته خپله مدرسه جوړه کړه. هله لنډری بابا مبارک چې و د هغه د بټخیل او هغه ماته ووایي چې خپله مدرسه جوړه کړه. نو بس بیا مې په دې شروع کړه. دا مې په خپلو پیسو اخیستله او په خپلو پیسو مې آباده کړله. دې کې ما سره چا امداد نه دی کړی. په خپلو پیسو م اخیستې قسم په خدای هېڅ چا راسره دا ځمکه مې په خپلو پیسو اخیستله. د خپلو بیبیانو بنګړي مې خرڅ کړي دي ګجرې او بس که نه او بیا چې دی دا اوس دا دې خوا ځمکه نه چې واشته دا تقریبا یو جرب ده، دا په 3 لاکه روپۍ باندې وشوه. دغه جارده مې کتاب کړې ده په 12 لاکه. او څومره طالب علمان د سره زده کړه کوي؟ ډېر زیات دي، شمار نه وتی دي او د کم کم ځای دي چې پکې مختلفو علاقو. او بیبیانې هم څو دي چې بچي هم څو دي او بچي هم څو دي؟ بچي د خدای په ځل دي 10 کسان دي. 10 کسان دي. ټول علم کوي داسې؟ ټول علم کوي، بس بل کار پې نه کومه. نوکري یا نه دنیاوي تعلیمونه یې خو کړي او کړي دي 14 او دغه چې دی که نه بس دواړو بیبیانو زامن دي 15 هر یو علم کوي. بس 3 پکې مدرسین دي او ظهور الاسلام مرید صاحب، ظهور الاسلام، حجت الاسلام، ضیاء الاسلام، 3 واړه مدرسین دي دلته. دې کار باندې یو پاره او سخت کالم یې وپارېږي. ښه. او ستاسو خو نور هم جي داسې مصروفیات دي د دستاربندو له خو 400 کې تاسو ډېر کم ځای او که نه نورو ځایونو ټولو ته ډېر زیات ځمه او دلته هم ځمه خو دلته لږ کم وي او نورو ځایونو ته ډېر زیات ځمه. دعوتونه خو به ډېر راځي. دا میاشت تاسو شیډول بند دی؟ دا یعنې ټوله د سره دغه ده ټوله چې کوم دی کاپۍ ډکه ده او ځای په ځای اوس که نه
په دې بل اتوار زمونږ ختم دی د بخاري بیا ورپسې بل ځای کې د بخاري په بل اتوار ختم دی او اتوار په اتوار بس اتوار په اتوار صحیح باجوړه پورې زه ځم راځم صحیح ده ښه اوس دستاربندي را جوړه ده څومره طالب علمان به فارغېږي اتوار پر ورځ څه ټایم دی تقریبا 400 خوشه 400 دعوتونه هم جي ورکړي ټول دنیا ته ورکړي دي بس داسې جي یو وظیفه راته وښایې چې زموږ دا کتونکي مو ګوري او دې وخت کې دا امت چې کوم دی جي لکه موږ مسلماني موږ کې پاتې ده خو په نوم باندې دی هسې په نوم باندې پاتې ده که نه دې ټیم کې د وظیفه کولو پکار دي حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل ترجمه یې ده حسبنا الله کافي دي موږ در خدای ونعم الوکیل ښکلی کارساز دی کارسازي به وکړي دا چې دی د بخاري مبارک روایت دی دا یو حبیب الله ویلې ده بل خلیل الله ویلې ده حبیب الله په سخت وخت کې ویلې ده خدای نجات ورکړه هغې نه او خلیل الله چې اور ته غورځېده دا یې ویلې ده د هغه پې خدای ګلزار کړ علماو دا لیکلي ده بخاري شروحو چې دا وظیفه کوم مسلمان د ورځې او د شپې شبا روز کې زر کرتې کوي د ده آینده تمام مشکلات به حل کړي ټول به حل کړي صحیح مولانا صاحب ډېر خلک داسې رو جعلي پیران راوتلي دي او په ټیلیفون باندې ویدونه پیسې رولېږه چې زه درته وظیفه وښیم او ودونه هم خلکو له په تعویضونه کوي او عاشقي هم ورله کوي دې خلکو ته به څه وایي جي دا چې دی دا مداریان دي پیران نه دي مداریان دي د هغوی زه بالکل قایله نه یم هغوی سره علم نشته علماو نه زارېږي علما لوی خلک دي تمام علما چې څونه دي د هغوی چې دی صاحبه هغوی پسې تل پکار دي د هغوی سره محبت پکار دی تاسو به الله په دې محبت وبخي ښه جي 80,000 80,000 1 لک روپۍ به راکې او یا په اوبو کې سرکه واچوي وي دومره دم درود یې پې ویلې چې وي د اوبو خوند بدل شو غلطه خبره دا مداریان دي چې مداري د ده نه ښه دی هغه په دنیا پیدا کوي او دوی په دین باندې دنیا پیدا کوي د مداري نه ډېر بدتر دی ښه کور کې جي یو 500,000 روپۍ پرېږدو نو دا زنانه په تنور ولاړې وي پلانکي ځای کې پیره ده او پیر دی ډېر ښه دم درود ښي هغه پیسې چې کوم دی د وړو د دغه وي هغه لاړ شي هلته ته هغه والي بس حرام کار دی چې خالص حرام کار دی بالکل جایز په شریعت کې نه دی مولانا صاحب څنګه چې تاسو دا مدرسه په خپلو پیسو واغسته جوړه شوه لنګر روان دی الحمدلله علمو زموږ نه خوښ وړه خیره نه واچوله خو لکه انکم چېرته نه دی چې تو ډېر دا زما موریدان دي صاحب د پنجاب زما موریدان دي ډېر اوچت خلک دی بس هغوی ما سره امداد کوي او دلته هم شته دوی هم کوي خو هغوی ډېر زیات کوي هغوی بس بل شان امداد کوي د طاقت نه بار خپل تعاون کوي او پنجاب ته ځي کراچۍ ته هم ځم هلته مې مریدان شته دلته کې پنجاب ټول ډک دی هغوی نن دا اوس په راځي او څنګه چې تاسو د دارالاسلام یې یاده کړه دې نه علاوه بله مدرسه کې درس نه بله کې مې نه دی او فارغه کوم ځای نه زه فارغ چې دی د کوواټ نه او بل د اسلامیې نه د دوو مدرسو نه زه فارغ یم اما 19 کاله کې علم کړی دی 19 کاله تورو کې مردان کې کوواټ کې او دغه کې پېښور کې او دغه ډاګې کې یا روشین کې او شاه منصور مولوي صاحب مشر زما استاد شاه منصور مولوي صاحب استادو خاندان کې ستاسو نه مخکې علم نه بس ما باندې خپل پزر خدای پاک وکړو بس دا مشر دی صحیح دوی سره مې ملاقات کړو دوی په وجه خو همدا خواهش ظاهر کړه چې دلته کې رالو موږ شیخ الحدیث ویلی شو که مفتي صاحب ویلی شو نه بس ما ته خو خلک بس شیخ بابا شیخ بابا خاص میسج ورکوي چې زموږ په دې چینل باندې رادیو دلبر هم دی نو داسې څه خبره وي چې دنیا یې اوري نن سبا موږ ډېر په ګډو وډو باندې سر شوي جي او نه ستاسو د خولې به جي دا میسج به ورو نور به دې سره زه خبرې کوم ګرانو کتونکو شیخ صاحب
فخرالاسلام صاحب یقینا ستر علمی دین دا و ما ته اعزاز اصلي مولانا صاحب نه د میډیا شوقین دی نه د شهرت شوقین دی نه د کیمرې شوقي دی داسې خاص خلک راځي ډېر لوی لوی صحافیان دي دارالعلوم ته راځي شیخ صاحب نه چې کوم دی نو بیت اخلي دعات اخلي او ناستي لنګر هر وخت بان دلته کې دغی خو په دغه دارالعلوم کې چې څنګه شیخ صاحب وویله چې دا د خپلو بچو یعنی د بیبیانو کالي یې خرڅ کړي دي مدرسه یې باده کړې ده او عالمان پیږي خو پخوا به چې کوم عالمانو نو هغوی خپل روزګارونه هم کول خپل کارونه به هم کول چاته به یې لاس نه نیوه نو په شیخ صاحب باندې الله پاک ډېر غټ فصل کړی دی او دا زموږ د 400 په سترو علومو کې 3 نومونه چې یو فخرالاسلام صاحب په اول نمبر بیا مفتی عبدالله شاه صاحب بیا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا خدای پاک چې کوم دی نو زموږ دپاره ډېر فخر دا کړی دی خو زما ډېر خواهش و فخرالاسلام صاحب سره به زه ملاقات کوم نن مې ملاقات یوازې ما ونه که د ستاسو ملاقات مې ورسره وکړو خبرې اترې وکړې خو دا یو خبره کوي چې د جعلي پیرانو نه ځان وساتئ علمو له لاړ شئ خو تاسو له پیر صاحب وظیفه درکوي یا تعویض درکوي نو تا ته دا نه و چې دونه پیسې کېږده خو دلته دې څه پرېښول نو لنګر روان دي څوک پې وخوري د الله پاک ډېر ستړی راځي دلته کې ستاسو پرځن یې زه د شیخ صاحب مبارک عبدالحکیم صاحب زه د مومند نه ما جي دلته لومبي ځل کې چې زه رالم ما شیخ صاحب مبارک سره دا اراده وه چې زه به دوی سره وړه دوره کوم بیا به غټه دوره بل ځای کوم خو چې ما چې دوی سره یو میاشت تېره کړه نو زما چې د دوی حالات او زندګي هر څه وکتل نو ما په ټوله زندګۍ کې دومره فایده نه وه حاصله کړې چې څومره ما ته خدای درله ما دوی ته دا په خولې باندې وویې چې بس باقي زندګي به انشاءالله زما دلته وي نو الحمدلله دلته ما اوس په کرۍ کور نیولې اته کاله وشو د دې په برکت الحمدلله هر څه زما اوسه پورې خدای پاک برابرې د دوی په شان د دې مشرانو برکات دي زما ټولو ملګرو ته دا پیغام دی چې هر څوک دا ګیله کوي چې شیخ صاحب مبارک چا څه نه میلاویږي د هغوی اعتراضات هر څه ختمېدی شي خو د هر څه یو طریقې کار وي که د دې ځای نه نن تاسو لاړ شئ یو عام د ګناه ځای ته مو ورشئ هغې به یو طریقې کار وي به که نه به وي جي نو دغه رنګې د علماو دا لوی شخصیت نن سبا وخت کې که د دوی نه څوک خبر شي چې د دوی کم مقام دی چې زه ترې څنګه خدای خبر کړی نو دا به داسې د سرو زرو جاز جوړ کړي په مشکو په زعفرانو به چلیږي وسره کافر به هم دی په دنیا کې وګرځئ چې د دې خلکو د انسانیت ته څومره ضرورت دی په دې بس لوی خلک پیږي تسبیح څوک واړئ د شیخ صاحب غوندې خلک په شمار خلک په دنیا کې پاتې دا ما ته هم پته نه وه خدای د دې صاحبانو د خپو برکات دي چې ما په خپله نه سره پوهېدي نه نحوه نه علم هېڅ هم ما نه وکړي خو د دوی سره د دې صحبت په برکت د دوی د حرکاتو سکناتو په برکت د دوی بیانونه موږ په عملي طور سره ولیدل نو دلته چې خلک راشي هغوی ثانیان وبالعرض دلته به چا که راشي دلته به ورکې سر راښکاره کړي صاحب مبارک به د بخاري درس کوي یاره جي بس داسې کار وکړې نو د بخاري په درس کې چې یو انسان صاحب مبارک د خپل رور سره ملاقات نه دی کړی ما په د خپلو سترګو لیدلې د دوی رور دلته رالی کمره کې صاحب مبارک د بخاري مطالعه کوله دی وایي چې ما د خپل هر څه کړي دي د افغانستان نه یو کس راشي د هغه سره دا واده وشي چې یاره زه په دې ځای کې سبق وایم او دوی دا خیانت که چې یو کس ته دا راپاسې ورشي نو د دومره کسانو چې درس و تدریس دا ټول خرابېږي دا دوی چې څه کوي که چاته غوسه کوي د الله د رضا دپاره کوي که چاته خاندي د الله د رضا دا په دې پس دې پېږي ډاکټر چې څنګه پېږي چې یاره د دپاره اپریشن پکار دی د دپاره طاقت ته وایي پکار ده بس په دې دا لوی خلک پېږي خو خلک څه کوي خلک وایي چې صاحب مبارک موږ ته په درس کې یو خبره کړې وه و یو کس و هغه کډه روانه وه ښځه ورسره وه وایي چې یاره دا ملا صاحب خو ناست دی ډېر ښکلی رنګ دی ډېر ښایسته سپین ښکاري دا زوی پې ملا کوو نه هغه ویل چې بس دا خو ښه خبره ده نو چې هغه راغلی بس هغه مولوي صاحب ته ورغلی نو هغه د شیخ صاحب غوندې هستي و هغه ویل چې یاره دا به څنګه پوهېږې هر څوک په خپله طریقه پوهېول پکار وي ویل یاره دا زوی راله لږ ملا که موږ دا کډه م روانه ده نو نن سبا دغه حالت دی خلک راشي داسې بس یو طریقه باندې راتو شي او بس کله به یو طرف ته ګوري هلکه دلته خپل خادمان شته د هغه نه تپوس وکړه په دې کار پسې راغلم زما دا طریقه ده بیعت کومه یا څه بل څه کار پسې راغلم به صاحب له ورشي هغوی به تاله وخت درکړي داسې نه چې بس دا خو یو کس نه دی که صاحب مبارک دا کار نه کوي دلته به دوی درس ته فارغ نه شي ځکه چې دا خو په زرګونو خلک دي په افغانستان کې په هر ځای کې تر دې د سعودي عرب خلک د دوی هلته چې کوم ملګري دي ما اوس الحمدلله په خپله د دوی په برکت عمرې ته تلم ما لیدلي د دوی نه چې خلکو ته کومه فایده رسېدلې زه په خپله د خلکو ته دا پیغام ورکوم که ته په صحیح طریقه باندې راغلی او د خپل کور نه دې په اوږه څادر واچو او خاص په دې نیت را روان شو چې زه د خپل نفس اصلاح کوم دوی د هر څه دې دپاره کړي سهار کې د اذان نه یو ګنټه مخکې راشي
او دلته د دې په برکت ټول خلک تهجد ته راشي او په بله تیاره چې ټول خلک کورونو ته لاړ شي په بله تیاره کور ته دوی خپلو بچو خوله ځي دا څه دپاره دا د قوم خدمت دپاره خو قوم خدمت چې غواړي هغه په داسې طریقه غواړي چې په لږ ساعت کې وشي او به زه لاړ شم او زما دا په داسې نه کېږي دې صاحب مبارک 14 کاله د ملکان په غر الاډن صاحب به خوله تلې راغلی دې په شا ډېرې خبرې پرتې دا مدرسه چې تاسو وینئ او زه چې دا خبرې کوم دا د دې صاحب برکات دي دا زما خپل کمال نه دی د دې 14 کاله لاډن صاحب خواله تللی دي او بیا د هغوی قبر مبارک لم زه ورلم چې زما صاحب تللی او بیا د هغوی چې کوم حالات او ارس هغه ټول ما تپوسونه وکړه بیا هغوی په خپله دوی پیر سباق باباجي صاحب ته راولېږل نو هغوی چې د دوی حالات وکتل ډېر زر دوی مازون کړه نو د دوی مریدان الحمدلله په ارزه کې شته چې د دوی سره زړه 18 کاله جو هغه سره دی پاتې شو او بل چې دوی 2 کاله عمر کې پټکې ته وکړه د اخ وخت نه درس شروع کړي اوس پورې جی تاسو عمر 80 کاله جی د 2 کال نه تر د 70 سال عمر پورې دوی چې بیمارم وي زه په کله پیم شم خو د بیا هم چاته خپل حال نه وي چې د خپل خدای او د رسول سره دومره عشق د هغوی حدیث مبارک ته ځان رسوي 2 کسو نیولې هلته بیا لاړ شي درس وکړي او څوک په ځان پیم نه کړي چې یا زه بیمار یم بعضې طالب رانه شي وایي ستا په شان خو زه هر وخت بیمار یم خو دا چې هغه څوک خبره کوي چې د چا په زړه کې د خدای او د رسول عشق وي نو ما ملګرو ته دا پیغام دی د صاحب مبارک د طرفه زما په زړه کې چې څه راځي بس زه وایم چې دا د صاحب برکت دی زما خپل کمال نه دی نو که څوک اصلاح کول غواړي د دې دپاره راشي چې یاره زه ستاسو په لاس کې لاس ورکوم نن سبا خلک فارغ شي اته کاله کې پټکې ته وکړي اکثره تم نه پوره 7 شپږ شي صرف نصاب پوره کړي خو دا پته ورته نه لګي صاحب مبارک موږ ته وایي علما په 3 قسمه په دنیا کې به عالم وي په آخرت کې به هېڅ حیثیت نه په آخرت کې به عالم خو دنیا کې به ته څوک د عالم په حیثیت نه ګوري ولې هغوی باندې به داسې خلکو مهر نه ویلی چې ته عالم یې چې دی درته عالم ووایي او دی درته مدرس ووایي ته به عالم او مدرس خو نن سبا د فتنو دور دی دا خبرې چاته کولی هم نشي خلک بدماشاني که چاته دي ویل چې دا ټوپۍ په سر که نو بس تاسې به درته وګوري ته ویږدي کنځل دی ورته وکړه نو دوی خپل طریقې کار الحمدلله دلته نه تنخالي نه بل څه کار کوي خو چې هر څومره دلته پیلټان د جازونو راشي او د دوی په ژبه هم نه پوهېږي او بیا هم دوی پر ځان داسې مږي هغوی ته دا محسوسېږي چې دې خلکو ناسته کې څه کمال شته دی نو دلته داسې خلک راځي الحمدلله او ډېر خلکو ته استفاده وکړه خو نصیب غواړي هر څه نصیب غواړي الله دې تاسو ته د دې بدلې درکړي دا کمې خبرې چې ما وکړې دا زما د صاحب برکت دي زما کمال نه دی او دا ټول هر څه الحمدلله ما په خپله په عملي طور سره ولیدل زما بچي د دوی په برکت په هر سکول کې په هر مدرسه کې داسې پورته روانې زه همدا د صاحب دعاګانې صحیح ده ښه کتونکو شیخ صاحب د 7 کالو دی خو لا زموږ نه ځوان ښکاري هغه دی ښه ښکلي خو یو خبره ته کوم په ساده ژبو کې ټوله شپه الله ته جاړي خو دا دوی کمې خبرې وکړې دا د فتنې دور دی چې هر څه الله کوي انسان هېڅ هم نشي کولی شیخ صاحب باندې دا فصل الله پاک کړی دی او الله ته ټوله شپه جاړي د شپې خوب نشته نو خو بیا په خولې کې څه اثر وي یا چاته دعا کوي نو تا ته دا نه وي چې دونه پیسې بږدي یا به دا کې د یو خو د دغه جعلي پیرانو خبره مې په دې موقع باندې ضروري دغه کړله خو فخرالاسلام صاحب سره نن زموږ دا ملاقات چې کوم دی یقینا ډېر وخت نه خواهش و دې منارې ته مې کتل چې داسې بتلمه او دا دوی چې کومې خبرې وکړې د دې خبرې تصدیق چې کوم دی زه پیشي پناه په دې کوم چې په محفل کې پې بحث کېږي انسان ښه دی چې هغه د ځانه نه خبرو په محفل کې به پازو چې یاره فخرالاسلام صاحب چې کوم دی شته فخرالاسلام صاحب له تګ دی فخرالاسلام صاحب له لاړ شه د الله پاک چې کوم دی ګوره علمو زموږ نه خو خوړه دی 8 کاله چې کوم دی دلته کې دی د کرۍ په کور کې اوسېږي خو خوشحاله دی کپړې زموږ نه ښه واچولې داسې بلډینګونه یې جوړ کړل دا خدای پاک جوړوي او خوراکونه ورته زموږ نه یو په ډبل ملاویږي په صحت باندې دغه ښه وي نو یو خو د علمو قدر وکړې د علمو قدر وکړې او زه دې خلکو ته دا وایم که نه سیاسي علم او دا علم زه خو په سر ټوپۍ نه شم ږدلی او دوی په شپه ورځ چې کوم دی دا پټکي ښودلي وي او بیا 15 وخته پابندۍ سره لمونځ کوي مونږ خو چې جومات ته ځو څنګه چې ما شیخ صاحب سره خبره وکړه چې مونږ صرف په نوم مسلمانان یو نو د جومات په دې ځای ودرېږو او چې څنګه سلام واړو نو موبایل وګوري چا خو میسج نه یې کړی او هغوی بیا راځي ټوله شپه تهجد لمونځ کوي د دوی سره ملاقات شو یو خو خلکو له دعوت ورکړې کم ځای ته لاړی څومره خلکه ګنجایش دی دلته کې دغه دستاربندي چې کومه ده حاجي زمینګ د اتوار په ورځ کاهیري دستربندي ده مینګ عوامي او خصوصي ټولو خلکو ته دعوت ورکو چې دې کې شرکت وکړي او دې له راشئ او د دې ځای نه مستفید شئ او دې ځای نه دوا حاصله کړئ ځکه چې د بخاري شریف
په 8 جنوري باندې را روان اتوال لکه حیر حتم شریف ته دا 2 بجو نه به شروع کیږي او دا 12 نیم یوې پورې به دا پروګرام جاری وي. نو دې کې شرکت وکړئ او د دین استفاده حاصله کړئ او ان شاء الله زما والد صاحب محترم حضرت مولانا شیخ فخر الاسلام صاحب به بیا خصوصي او عوامي ټولې دواګانې کوي. او بل دا خبرې جي تاسو په غور سره ټول عوام او حواس وورئ چې دا خبره مکمل سوچه غلطه ده چې شیخ صاحب چې دی دې کې بعضې علمام دي طلبام دي چې زما والد صاحب پسې عوام هم دي او زما والد صاحب پسې دا خبره خوره کړې ده چې دی د چا سره میلاویږي نه، دی سخت طبیعته دی، دا خبره سوچه غلطه ده. زما والد صاحب هر چا سره میلاویږي، دی سره بعضې طالبان زمین د مندرسې نه خلک کټار کوي چې یاره دا شیخ صاحب سخت طبیعته دی او دا داسې دی او دا داسې دی. شیخ صاحب الحمدلله هر چا ته معلوم دی، خپلو استادانو پې فخر کړی دی. زمین پیر صاحب مبارک قاری بشیر احمد صاحب ته څه کسان لاړل چې یاره او د شیخ صاحب په سر یې ورته شکایت وکړو. دا قاري صاحب ما ته پخپله ویلو چې بعضې کسان راغلي وو، څه عوام وو، څه طلبه وو او څه خاص کسان وو لکه علما وو. نو د شیخ صاحب په سر یې دغه وکړه. نو صاحب تاسو ته موږ قاري صاحب مبارک وي چې صاحب زه تاسو ته یو خبره کوم، هغه یوازې صوفي نه دی، هغه مدرس هم دی، مدرسینو سره مدرس دی، طالبانو سره طالب دی. نو صاحب چې هغه ټوله ورځ د خلکو له ورکي او دا خلک ګیلې کوي، نو دی به دا درس څه ټایم کې کوي، دی د دې ټولې علاقې جنازې کوي، دی له به بیانځي. نو دا ټول کار به ته پاتې شي. نو هغوی کومو کسانو چې د قاري صاحب مبارک ته د شیخ صاحب په شر شکایت کړو، نو چې قاري صاحب مبارک ورته دا خبرې وکړې، نو هغوی ډېر خوشحاله شو چې واقعي دا خو موږ دا خبرې ټولې غرتې اورېدلې وي. نو دا خبره خو صحیح ده چې دی یوازې موږ له دا ټیم راکړي، نو د جنازو نه به هم بیا پاتې، د دې درسونو نه به هم پاتې، د دې مدرسې خو ډېر لوی خبرې دي هم په اعتبار د ظاهر سره د باطن سره، نو دا به هم پاتې. نو دا خبره صاحب سوچه غلطه ده. شیخ صاحب هر چا سره میلاویږي، خو په خپله طریقه میلاویږي، لکه څنګه چې عبدالحکیم مولي صاحب ووی. نو هغه کسانو قاري بشیر احمد صاحب چې زموږ پیر صاحب دی او زموږ د پیر سباق باباجي صاحب زوی دی، نو هغوی وله دا اصلاح وکړه. هغوی ډېر خوشحاله د هغې ځای نه راغلل چې دا بېځایه موږ ګیله کوله. نو دا څو خبرې ما وکړي. نو شیخ صاحب الحمدلله طلبو سره په ښه ښکلې طریقې سره میلاویږي او دا خبرې چې کومې چا کړي دي دا ټولې غلطې دي. نو غلطې دي، دا څو خبرې ما کتونکو لکه موږ خو د مدرسې ته راننوتو، شیخ صاحب سره لومړنی ملاقات دی، هغه ځای کې م ګاډی ودرو، سیده رالو په دې کټ کې کېناستو، شیخ صاحب سره میلو شو، ورته مې خبرې در سره کومه بس. خو دې ټیم کې ما څه داسې خبرې اورېدلې وې، نو لکه دا زمونږ علمدین دی، الله پاک پې په د باندې د عزت چې خدای ورکړی دی، الله ورکړی، دا محتانه دی ورکړی. او د دې دپاره هغه ډېرې خوارۍ کړي چې 13 کاله بټخېلې ته ځي راځي او بیا ټوله شپه چې کوم دی الله ته فریادونه کوي. د ځان د دې باوجود هغه ځان ګناهګار ګڼي او د خپل رب نه چې کوم دی خپله معافي هم غواړي، د خپلو بچو هم غواړي، د اتمانځو د دې خلکو دپاره خو ډېر غټه لویه خبره ده. خو ګرانو کتونکو دا مدرسه چې څنګه مولانا صاحب ووي دا په 73 لاک روپۍ باندې چې کوم دی ورسره نور ځای واغسته، دې کې ډېر کار روان دی. یو سړی دا غورې زه هسې دغه خبره کومه، زه چې دلته راغلی یم اتفاقي راغلی یم، دې له نیم راغلی، خو دا مدرسه د په لومړي ځل ښیمه چې دا کومه مناره جوړه شوې ده په ټوله 400 کې چې کوم دی دا د شپې بالکل دې کې رڼاګانې وي. هر چا چې په دې کې کومک کړی دی الله به هغې اجر ورکوي. خو هغه دی هغې کې چې کوم دی نو دروازې نشته دی. خو دلته کې مزید چې کوم دی کار وشو، نو دا شیخ صاحب په خپلو پیسو باندې په خپل خاندان باندې ځای م اخیستی دی او بیا یې چې کوم دی نو جوړ کړم دی. نو تاسو ته هم پکې الله پاک د آخرت توحید دپاره یو مقدر کوي. نو بالکل خو څوک راځئ نو ډایرکټ دلته کې راتلی شي او د شیخ صاحب بچي دي او هغوی سره میلاوېدی شي او د زړه د تله به راته داسې دعا وکړي جي ډېر خلک راپسې لګېدلي دي او کار ته مې نه پرېږدي جي. د تندغو کې د دین کار کوي، عظیم کار کوي، خدای دې کامیاب کړي او ټولې مسلې الله حل کړي. خدای ټولې پریشانۍ په اطمینان بدلې کړي. دا راتللي زموږ دې مدرسې ته
د ډېر په اخلاص باندې راغلی دی. دا خدای په خپل دربار کې قبول کړي او د تمام وفات و بلیاتو د دواړو جهانونو نه محفوظ وساتي. صلی الله علیه وسلم. ګرانو کتونکو الله دې راته دغه شانتې ستر علما ژوندي ساتي چې د دوی دعاګانې وي په ټول 400 باندې او بیا په خاصه توګه په اتمانځو خلکو دپاره چې کوم دی د فخر الاسلام صاحب دا دعاګانې د ټول امت دپاره کوي، ټولو مسلمانانو دپاره کوي. خو د دې ځای زموږ دپاره ډېره د فخر خبره ده. یوه دویمه دا ده چې د جمعې پر ورځ دا زه چې اوس رالمه نو بلکل مې ملاقات کولی شي، خو لکه شیخ صاحب په خپله درس ورکوي. دا څنګه چې د ملګرو خبرو وکړه د خبرو الفاظو نه به تاسو کیدای شي بل څه واخلئ. خو شیخ صاحب وایي زه د الله بنده یم او د الله بندګانو سره به زه ولې نه میلاویږم. ماله د عزت الله راکړی، خو ټیم د ټیم ټاکنه چې کومه ده مازدیګر مانځه نه وروستو ماښامه پورې دغه ټیم کې بلکل راتلی شو. دا په مین روډ باندې داسې مدرسه ده چې ډېر آباد ځای کې ولا خدای پاک دا ځای ورکړی دی، کمرشل ځای دی او دې کې د اتوار په ورځ تاسو راشئ صرف دې کې درس وګورئ، دې کې نعتخواني وګورئ، دې کې د خلکو شمیر وګورئ نو بیا به تاسو ته پته ولګي. نو دغه کې شرکت وکړئ او ثواب حاصل کې او دا بختوره دستوره ده. دا موقع بیا نه راځي، موږ خو د دنیا په لالچونو باندې لګیا یو. بیا یا نصیب شیخ صاحب سره نه ملاقات وشو بیا به کله وي، خو انشاءالله برپور به کوشش کوو چې د اتوار پر ورځ چې کوم دی دغه ټوله ورځ دلته کې تیره کړو، دغه سعادت چې کوم دی موږ ته خوم ترلاسه شي. نو بلکل راتلی شي د مازدیګر مانځه نه ماښامه پورې ملاقات کولی شي. د جمعې پر ورځ راځئ ناست وي. د اتوار پر ورځ چې کوم دی شیخ صاحب سره د یوې میاشتې پورې ټیم نشته دی، مختلف ځایونو خلکو دعوتونه ورکړي دي، هلته یې بوځي. نو الله دې راته دوی جندي لري او الله دې دوی دا سایه چې کومه ده زموږ په سر لري. دا مو سره واده ده چې د امت دپاره د مسلمانانو دپاره د 400 د مفادو لپاره به د یو ظالم خلاف چې کوم دی رستو کیږو نو او د هغې خلاف په آواز اوچتو. ډېره مننه. خوشحاله